یو کس تپوس کړی چې امام پسې موس کې سوره فاتحه ویل څنګه دي؟ امام پسې موس کې چپ ودرېدل پکار دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی او په دې علاقه کې د احناف مذهب دی چې څوک خلاف ورزي کوي نو د فتنه او شر پیدا کوي. په امام پسې و قرات نه وي بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې باندې قرات دا مکروه تحریمی دی، حرام ته نږدې دی او دا دغه څه نه ده. دې پسې شاته دلایل دي. بعض خلک داسې وایي چې په امام سے پسې تاسو روانې او د قرآن او د حدیثو نه مسترګې پټې کړي دي، خو دې غریب ته کله کله خپله پته نه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. شکل قرآن ویلے کیږي نو تاسو په غور سره واورئ او خاموش پاتې شئ. نو چې کله جهري مسکیږي ماښام ماسخوتن سحر نو باغې کې ته قرآن اوري د امام نو دواړو باندې عمل کو، په غور سره اورهم او چپ پاتې او انصتو انصات سړی شونډې نه خوځوي بل. او که چېرې سري مزونه وي لکه ماسپښین مازدیګر نو دغه وخت کې که استماع نشي کولی نو کم از کم انصات خو کولی شي، په هغې باندې عمل کو. ځکه بعضې حضرات وایي په دې کې سري او جهري مزونو دواړو ته اشاره ده. او حدیث مبارک کې راځي، مسلم شریف کې حدیث دی، په تشهد کې دی هغه حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. او مسلم د احادیثو صحیح کتاب دی، بخاری او مسلم دواړو ته صحیحین وایي، هغې کې دي وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا چې کله امام قرات کوي وَإِذَا قَرَأَ كَانَ فِي صَلَاةِ السِّرِّ أو فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ. په جهري مسکی وي او که په سري مسکی وي. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا بیا چپ ودرېږئ، تاسو خاموش یئ. نو د حدیث او د قرآن تقاضا دا ده. باقي حدیث کې راځي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، چې چا فاتحه د کتاب ونه وي د هغه مونځ نه دی. چې کوم مقتدي په امام پسې ولاړ دی نو هغه فاتحه وایي که نه، د هغه امام یې وایي. حدیث مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له امام فقراءة الامام له قراره. مسند احمد ابن منی کې حدیث دی، من کان له امام فقراءة الامام له قراءه. چې څوک په امام پسې ولاړ د امام شته نو د امام قرات د قرات دی. تاسو ګورئ تبلیغي جماعت والا لاړ شي دکاندار ته دعوت ورکوي نو تلي څو کسانی دعوت دپاره 15 شپږ اووه ګشت کې، او خبرې څو کسان کوي هغه سره یو کس، او دا خبرې یوازې د دې وي که د دې ټولو وي، د دې ټولو نو دا یو خبره د دې ټولو د طرف نه. ځکه دی ته ویلی کېږي چې تاسو زړه کې وایي چې زمونږ د متکلم ته د سمې خبرې توفیق ورکړي. دا دعا غواړه، دا د دې رای هغه سره شامل حال ده. د الله رسول فرمایي جرګه کې هم دغسې ده، د 10 کسانو نه د 20 کسانو جرګه لاړه. خو زه تاسو ته تپوس کوم چې د دوو فریقینو په منځ کې روغه راولي نو جرګه کې 50 واړه کسان خبرې کوي که یو به لګي نو د جمع مونځ دی، دا ځان ته مونځ نه دی. که چېرې دا هر یو سړی جدا جدا قرات کوي نو دا اجتماع شوه، جمع نه شوه. دا داسې شوه لکه 15 کسان په یو صف کې جوخ ولاړ دي او مونځ ځان ته کوي، امام یې نشته. دا خو بیا اجتماع شوه، جمع نه شوه. جمع دې ته وایي چې د هغې بعضې امور مشترکي، نو د امام په ذمه قرات دی او د مقتدي په ذمه اورېدل دي.